بعض علماء وی په دې آیت کې الله جل جلاله د انسان درې قسمه دور طرف ته اشاره کوي، ماشوموالی، ځوانۍ او بوډایوالی. د انسان باندې درې دور تیریږي، ماشوموالی، ځواني او بیا ورپسې بوډاوالی. هغې ته الله اشاره وکړه. څنګه؟ تاسو وګورئ بنده چې ماشومي که نه، نو هلته کې راغی لعب ولهن، بس د ټوله دنیا چې کوم د ټوله دنیا بس د لبې ده، بس چې د ډېرې لبې وکړي که نه، پټالو زانګي، سیکلو چلی او کرکټ وکړي او منډې تړلې ووایي، بس دا د ژوند پوره دنیا ده. بس دا لکه د ده چې ارس دی. ولې په هغه نورې ذمه دارۍ شته نه، نو مز نشته او دس نشته او ګټه وټه پې نشته دی، نه بې د دنیا ذمه داري شته نه د آخرت. نو د ماشوم د ژوند ټول محور، د ماشوم د ژوند ټول هغه انتها بس هغه لبې دي، لعب ولهن. نو د لعب او د لهن کې اشاره اوس څه ده؟ د ماشوم والي ته، چې بس تاسو وګورئ که نه ماشومان خلک راځئ وی لبې کوو، او داسې نن د اتوار ورځ ده موږ به ټوله ورځ لبې کوو، څومره خوشحالۍ. بس د ده ذهن کې دا چې ګین زما د چوټي چې ده که نه، بس دا زما د لبو دپاره ده. او تاسو وګورئ که نه، نو ماشوم چې په لبو باندې شي، نو که ته وله چی ډوډۍ نه ورکړې نو پروا نی، نو پروا نی، بس خبر نی، نو په زور مور راولي و ظالمه چی دې نه رسکلې، ډوډۍ دې نه ده خوړلې، ته څه کې هغه خبر نی. ولې د هغه ژوند ټول هغه انتها د ژوند هغه ټوله خلاصه لعب ولهن، لبې دي بس. ولهو تماشي دي، ولکه راځي هغه ځای کرکټ دی، فټبال دی، پلانکي دي چې کوم دی، نو راځي هغه ځای کې میخ حلالوي، غوا حلالوي، بس تماشو پسې دی ډېر خوشحالۍ چې ګرځي. دا د ماشوم ژوند ش. وزینة، اوس ورپسې دویم ژوند بیانوي د ځوانۍ. وزینة وتفاخر، دې کې اشاره څه ته شوه؟ یعنې ځوانۍ ته. سړی چې ځوان شي که نه، نو بس دې زیب و زینت دی خیال شي، زما دا جامې خو نه دي استري کړي، پوهېږئ که نه، او زما دا سپلی خو نه دي پالش شوي، کور کې جنګي که نه، پوهېږئ که نه، او کې دا زه به پلانکي شیمپو باندې ویښته وینځم، زه به سر کې پلانکي تیل لګوم، پوهېږئ، کالکان دي که جینکای دي، په غضب باندې سر دي، پوهېږئ که نه، ځان له وخت ځایه کوي سړیا. پلانکي شیمپو مې ولګاو، پلانکي تیل مې ولګولو، پلانکي کریم مې ولګولو، او موږ د په اف ام کې بس اړم یو وایو راته چې دا ولګوئ دا ولګوئ دا ولګوئ، تاسو ادم لیونی کېږئ. نو معنا څه شوې؟ زینت و تفاخر. څه معنا ده؟ زینت دی او فخر دی. ظاهرا بس دی زینت او فخر جوړی چې بس زما څوک به وایي چېره زینت معنا ولګوم، یعنې بس په جامو د خبرې، په پیزار کې خبرې، دا بکم وتفاخر، او د فخر خبرې. هر ځوان دا وایي چې ما په همزولو کې داسې څه کار وکړی چې خلکو پې زما مړانه ذکر کړی، پوهېږئ که نه. لکه ستاسو خیالي دا ځوانان چې ته داسې کار کوي که نه، کار هغې کې هم به د کوشش دی چې موږ داسې څه وکړو، موږ داسې څه وکړو چې دا خلک وایي چې که دی نو دی دی، پوهېږئ. که چې داسې چې د لاره کې چا خاره شګه راوړي او کور ته یې دننه کوي که نه، نو چې یو کس یو ګاډي وړي بلو ته یې ډکه که زه دنه ډېره وړی شم، پوهېږئ. هر کار دا صرف فخر دا د ځوانۍ خلاصې راته بیان کړه. دریم نمبر دور په انسان باندې راځي بوډاوالی، نو الله هغې کې اشاره وکړه څه ده؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد، وتکاثر فی الاموال والاولاد، او ډیروالی دی په مال او په اولاد کې، پوهېږئ که نه، ډیروالی دی په مال او په اولاد کې. دا کار د باباګانو دی چې بوډا شي نو بس دې ته پاتې شي، ایرس شي. حدیث شریف کې راځي انسان بوډا کېږي ایرس سیوا کېږي، پوهېږئ که نه، انسان بوډا کېږي رز د رضا او هیرس سیوا کېږي، پوهېږئ. نو ګورئ دا سړی چې څومره بوډا کېږي نو دومره پیرس سیوا کېږي. ولې؟ وتکاثر فی الاموال. بابا تاسو ګورئ دی تحصیل ته اوس ورشئ، ته نن ورشئ، نو چې وګورئ که نه، نو چې
د ورځې 200 تاریخ یې که نه نو په هغې کې به چېرته شل ډېر ځوانان ناغلي او نور به دا زاړه بوډاګان ناغلي او ځان ته به یې چې کوم دی نو بس څادر به یې ځان ته ایښی او نښې به په ځمکه باندې راکاږي او دغه به کوي نو ځان ته به یې څادر داسې رمینجله کړی ټوله به ځمکه باندې کرښې راکاږي دې کې به ته اواز وشي تاریخ بدل شن بیا به راځي و بابا زه چې د جومات کې کښېنه ذکر وکړه تلاوت وکړه تبلیغ کې لړ شه اخرت لغه مکمله ته پرېږده دې عمر باندې که ته مرله سیوا کې نه څه وکنې اجنګ هم یا په مرلۍ یا په نیمه باندې نور څه ني وتکاثر فی الاموال والاولاد بابا وایي چې عمر مې نورم ډېر شوی پوهېږئ یاره نور سارمان مې نشته خو دا بچی مې د اولاد وینم نو پوهېږئ نور مې سارمان نشته خو د دې بچي زوی مې دی چې د دا واده وینم نو په دې چل باندې ځان له عمر سیوا کوي وتکاثر فی الاموال والاولاد ټوله ورځ دغې کې لګیا ښه پوهېږئ که نه ورونو مرګ به خامخا راځي نو که ډېر عمر دې شي بیا بولې مرګ نه راځي پوهېږي مرګ خو بیا هم راځي نو چې راځي نو په دې لومبي ځل ښه دی سړیه حضرت موسی علیه السلام ته اسرائیل علیه السلام راغی بخاري کې حدیث دی وی زه خو راغلی یم ملک الموت یم د روح دپاره وی نه وی چا رالیږلی وی الله تعالی دا یې ورته ونه وی زه ستا روح پسې موسی علیه السلام خو جلالي وسه پیړی وله ورکړه په مخ باندې اسرائیل علیه السلام لوړ الله تعالی ته شکایت وکړه الله سره د علم وی ولې وی هغه خو مرګ ته غاړه کېنه خو د مالې سپېړه راکړه وی زه ورشه ورته ووایم چې الله تعالی وایي چې ته مرګ ته غاړه نه ږدي نو داسې چل وکړه چې غویې تور ولاړو د ده په ملا باندې ته لاس کېده نو چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته رالل دوره کلونه عمر بدله درکم اوس د انسان لاس چې غوی په ملا باندې کېدی خو په لکونو ویښته لاندې راځي نو چې موسی علیه السلام ته بیا راغی وی الله تعالی وایي چې داسې پروګرام دی نو هغه د جواب کې څه وی وی الله نه دا تپوس وکړه چې زه د دې غوی په ملا باندې لاس کېدم سوره ویښته راشي او دغه ژوند نه کي د دې نه بعد بسي وی بیا به هم مرګي وی چې مرګ دې نن ښه دی پوهېږئ که نه روح په مرګ باندې څوک مړي د ژوند باندې څوک مړېږي نه حضرت نوح علیه السلام 50 ته پاسه 1000 کاله ژوند تېر کړی دنیا کې نور قولونه پکې د 1400 پورې هم راغلي دي خو مشهور قول مطابق فرمایي چې کله دته ملائکه راله او وفات کېده تپوس ترې وشه کیف وجدت الدنیا دنیا دې څنګه ومونده دی ورته جواب کې وایي وی داسې مې ومونده لکه یو کور یو د هغې دروازې په یو دروازه باندې رادن نه شي او په بل دې نه وځي داسې به دا د دنیا ژوند لکه تاسو وګورئ که نه زمونږ دا چې کوم ژوند دی 40 کاله 80 کاله او یا کاله هر سړی تاسو لږ سوچ وکړئ په شا باندې بنده ته یو ورځ ژوند یاد دی ختم دی به هغې کې څه دي نورونو د ژوند هغه خوند نشته او اوس خو اخري زمانه ده اوس خو تې خوند رنګ بوی درې واړه لړو زمونږ شیخ صاحب دا خبره ډېره کوي وی د اوبو 3 صفت دی خوند رنګ بوی وی چې دا کله خراب شي بیا په دې اودس هم نه کېږي وی د دنیا هم خوند رنګ بوی خراب شوی دی خو اوس خو بس الله ته متوجه کېدل پکار دي آخرت ته متوجه کېدل پکار دي اوس خو دې دنیا کې غواړې څه بنیتي ډېره شوه بغض ډېر شو فتنې ډېرې شوې مصیبتونه ډېر شو قتلونه ډېر شو ډاکې ډېرې شوې عزت لاړو مشر کشر تمیز ختم شو پوهېږئ نو اوس دې ژوند نه څه غواړي نو باباګانو الله ته متوجه شئ ښه نو دا یې د ژوند هغه درې دغه بیان کړو ښه پوهېږئ که نه کمثل غیث